څه داسې رودا خو هم نشته چې مطلب دوباره به زه بیا دغه شوم چې طریقې سره غږ نه اوچتوم یا به زه مو حوصلې پسته شوي خو به نه وي انشاءالله که خیر دی الله نه وي هغه خبرې خو سوال نه پیداویږي انشاءالله تعالی مونږ چې کوم میشن دی دا یو همداشان دی جاري ملک صاحب تاسو خو دا خبره یو څو میاشتو نه میاشت له مخکې ده چې اکثر داسې وشي چې بیا حکومت سره څه ډیمانډ یې هغه وي نو چا به څه ومنل شي نو دا خبره میاشت لا روشي نو داسې ډیمانډونه شوي چې مطلب تاسو د جیل میاشت بوله که تاسو نه منل ځکه دومره اوږده شوه خبره اکثر دا نیوخته چې کومه شوې رودا سې په دوکا غونډې کې ځکه چې ټول فیسبوک ته ډک د هر سړی یې که نه نو یو له خو څه جواب په زړه کې نشته دی داسې چې داسې یوه خبره سره وکړو پوه شو د حکومت ته وویل چې دا کم ظلم شروع دی دا کم د موږ سره چې څه وشول نو د دغه یو حال ته وباسو انشاءالله چې ملک صاحب اوس راغلو او د ټولو پښتنو اواز به بیا جوړیږي او داسې یو لایعمل به مخې لا راوړي چې انشاءالله چې تاسو موږ ټولو به پکې زندګي ښکلې کړي سلامونه احترامات ملګرو صدیق افریدی یم او نن د داسې یو درون شخصیت سره ناست یم چې انشاءالله چې ټول پښتونخوا بلکې چې پښتون په هر ګوټ کې وي نو هغه به یې پیژني ځکه چې ملک صاحب د پښتنو دپاره چې کمې هلې ځلې کړي دي او کم جدوجهد یې کړی دی نو دا د چا نه پټ پناه نه دی ټولو کتلی دی ملک صاحب دوباره درته په د خلاصون او واپس په دغه میدان کې درته ډېره زیاته مینه او هرکلی وایو او مبارکین درته وایو او دغه شانتې مو مینهوالو له داسې پیغام او داسې د خپل زندان په هکله څه خبرې راسره شریکې کړي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني آباد شي تاسو ټول الله هم قدرمن که عزتمن که نو بس دا ژوند دی او په ژوند کې دا کیسې راسي دا جنونه او دا کیسې او دغه پیرې چې انسان اخر مرګ هم راشي او دا مشکلات خو چې راسي موږ همیشه ګوره تاسو له پته وي د خپل علاقه کې موږ حالات خراب دي د بجاور نه او وزیرستان پورې اول خبره هم د امن هري او امن خراب شوي و دغه نه پوره پورې موږ پوره باره علاقه مارچونه هم کړي د امن مارچ نو انشاءالله تعالی موږ چې کوم میشن دی دا یو همداشان دی جاري انشاءالله او جرمونه خو بس راغله پکې اته میاشتې کې تېرې کړې په مختلف جرمونو کې په مختلف طریقو کې داسې هم راغلي چې یوه ورځ باندې چې کوم دی درې تاریخونه اټینډ کړي او دا پته هم نه لګیا پوه شو چې مطلب جوډیشل وشو بیا هفته پس چې کوم دی غږ راباندې وشو بیا کسټډي نو بس راسي نوې حکومت ته داڼې پته لګیا او نوې د جیل پته لګیا او نوې چې کوم دی عدالت پته لګیا چې تاریخ چېرته او کوم ځای له ورځ دي نو بس په ژوند کې دا کیسې راسي او زه شکریه ادا کوم د خپل قوم کوټي خیر او کوټي ټول پښتون چې زه په هر ځای کې وم په جیل کې په هر یو جیل کې وم په هره تاڼه کې وم په هر عدالت کې وم نو ځان را رسولی په ما پسې موږ وکیلان وو نه چې کوم دی هر ضلعې د هر ځای چې کوم وکیلان وو هغو ټیم را رسېدلی موږ مشران موږ سیاسي را رسېدلي نو موږ یې ډېر قدر او عزت را کړی او موږ ډېره ورسره یې اشاره کړې نو الله دو قدرمند کړي الله دو عزتمند کړي او الله تاسو له هم عزت ډېر کړي تاسو مې موږ لپاره په هر پلیټفارم باندې چې کوم دی اواز اوچت کړی په هر ځای کې چې کوم دی په موږ باندې خپلې لیکل کړي نو الله هم قدرمند کړي الله هم عزتمند کړي ملک صاحب ډېره پښتنې کول هم نشو ځکه تاسو ستړي او ډېره ستړي هم کړي او بل جیلونه هم تېر کړي دي زموږ پښتنو یې پوره تېر کړي دي څه داسې رودا خو هم نشته چې مطلب دوباره به زه بیا دغه شوم چې طریقې سره غږ نه اوچتوم یا به زه مو حوصلې پسته شوي خو به نه وي نه انشاءالله که خیر دی الله نه وي هغه خبرې خو سوال نه پیداویږي موږ اواز موږ خپل قوم لپاره خپل طبي لپاره خپل پښتون لپاره حق خبرې د حق خبرې لپاره پر عامه طریقه باندې انشاءالله تعالی او کوو که خیر دی الله نه وي تر مرګه پورې کوو که خیر انشاءالله تعالی ځکه چې موږ مسکې او مسایل تاسو له پته ډېر دي اوس هم موږ نه په تیرا کې خپل قوم چې کوم دی 1500 مساله او ډي پی اوس هم تقریبا 10% خلک چې کوم دی دلته پراته نو دا انشاءالله خپل وطن له واپس دوه کو په عزت طریقه باندې
او ان شاء الله تعالی بل د ملک قانون او آئین چې کوم دی کنه دا موږ د اجازه تر کړه په چې موږ پر امن احتجاج وکړو پر امن درنه وکړو شو نو دا قانون چې کوم دی موږ اجازه تر کړه ان شاء الله تعالی اول موږ کوشش دی چې مذاکرات وکړو جرګه مذاکرات باندې خبرو شي چې ونی شي ان شاء الله پر امن احتجاج پر امن درنه ملک صاحب تاسو خو دا خبره یو څو میاشتونه میاشت له مخکې چې اکثر داسې وشي چې بیا حکومت سره څه ډیمانډ یو وي نو چا وسه ومنل شي نو دا خبره میاشت لا روشي نو داسې ډیمانډونه شوي چې مطلب تاسو د جیل میاشت ولا تاسو نه منل ځکه دومره اوږده شو خبره نه اصل کې تاسو له پته وي کنه په اخر 50 ورځې کسټډي و نو خو بس عدالت خبره او نه مخکې تاسو له دا پته و چې دوه وخت بلوچستان ته په ما باندې کیسونه چولي مختلف نو بس زه چې دوه نه دی خان دا اورم تقریبا ولته هاي کورټ ته کوم د سټیو شو چې یاره بل زیلې نه شوړای مال د یونیورسيټي په کورټ تقریبا او 12 کیسونه نو ټول چې کوم د عدالتي طریقه باندې چې کوم د پاکستان ضمانتونه وشول بیا ایو شو دا شان دی بیا پنجاب د ولته کیس بدري واچول نو ولته د شی او بیا په اخر کې چې کوم د کسټډي و 50 میاشتې 50 ورځې نو دا لږه سخته و هغه چې تنهایی ځان لوي سړی په کې سخته و نو دا هو چې کوم ځای وو د ګنجرات تسلی والا کاوه سیکنډ په پاتې سو ورته تانا او پاکه داسې و چې بس ځان له اوسو کوم نه او بس هغه مړې و چې بندوبست و او نور مطلب چې څنګه را بيتا و نه به ټلیفون را بيتا و نه ملاقات و پوه شو نه چې خبرې کولې نو هغه لږه سخت وي ملک صاحب ډېر مهرباني اخري او سوال کوم تاسو اکثر د نیو وخت چې کوم شوی رو داسې په دوکا باندې کې ځکه چې ټول فیسبوک ته ډک د هر سړی یې کنه نو یو له خو څه جواب وزر کې نشته راځي داسې چې نو بس هغه وګوره د حکومت ته په وخت چې کلی و ما گرفتاری شوی او زه مذاکرات ولاتلم هر چلا پاته وا نه مخکې موږ د پیونه ټیم خاصه موږ د فایرونو خبره او سم مثالې او په هغه ورځ باندې موږ یو غنټه سره اوسو بدري ځل مثال شوی او خلک بهر او پولیس راته و نو بګه حکومت ته کې شیغله مې پاس نه اډر وای دای چې کوم دوی نه کړو چې نه مال اډر وای یاره د سړی ارست کول وړي نو بس الله رب العزت باقي تیر کی ان شاء الله تعالی او بس دا وخت تیر شو چې کوم دا و چې تیر شي بس ویر شي او ملک صاحب ان شاء الله چې تاسو را د ټولو په قانون ډېر زړه د وګونی دي خوښ کړ د زنونه چې کوم تاسو پر یو نور واس نه کېدو تاسو پر ختمونه کړی دي او د وګونه کړی دي د ټولو په قانون اخیری کې یو پیغام د څه میسج ور نو بس پښتنو له خدغه میسج تاسو نه پته وي چې په دا بیلټ کې چې کوم د پښتنو خاص کر باجوړ نو وزیرستان پرې دا حالات او بیا په پښتون کې چې کوم حالات دي موږ یو چې اول د موږ امن خبره او چې په خپل علاقو کې کوم د امن خبره او امن راشي ولا تعالی امن راولي په علاقہ کې او بل چې کوم د موږ علاقو مسائل دي په مطلب د ارزلو خبر پښتونخوا خاص کر دي موږ قبایلو دغه چې کورونه ویران شي پوښوي پینځله سوشل کارونه چې کوم دا پېښونه او سمم خالي په ځای شي نو موږ دا یو چې موږ سرکینو متفقه د ټول پښتون پر امن طریقه باندې او داسې یو خبره سره وکړو پوښوي د حکومت ته ویل چې دا کم ظلم شروع دا کم مصر چې سو وشول دا یو حل ته وباسو ان شاء الله نوالو ملک صاحب تاسو ورېدو امید لرم چې ملک صاحب خبرو ثابت تاسو متفق او ان شاء الله چې ملک صاحب وسوغلو او د ټولو پښتنو आवाज به بیا جوړیږي او داسې یو عمل به مخه لاروري چې ان شاء الله تاسو موږ ټولو به پکې ژوندۍ خپل کی ډیره زیاته مننه شکریا